دوستانو اخري عشره د رمضان المبارک روانه ده. په دې کې دا دو دعاګانې د دې ډېر اهتمام کوي. یو دعا ده چې اللهم اجرني من النار، یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتئ. ځکه دا اخرنۍ عشره چې دا د جهنم د اور نه د خلاصي عشره ده. نو موږ تاسو په کار دی چې په دې عشره کې د دې دعا ډېر اهتمام وکړو. دویم دا چې په دې عشره کې یوه شپه د شب قدر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها پوښتنه کوي چې یا رسول الله که چیرته ماته د شب قدر دا شپه میلاو شوله، ما وموندله، نو په دې کې به زه کومه دعا ډیره کوم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای عایشه ته دا دعا ډیره کوه، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عني، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ای عایشه دا دعا ډیره ډیره کوه. نو موږ تاسو هم پکار دی چې شپه ورځ په دغه دو ذکرونو کې ځان مشغول کو. اللهم اجر. الحمدلله زمونږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمیره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر